السلام علیکم. نن زمونږ محترم ډي جی آی اس پی آر صاحب یو ډیر اهم کانفرنس کړو په کم کې چې هغوی څه د سکیورټي ایشوز د بارډرو صورتحال باندې خبرې وکړي او ډېرې خبرې د 9 مئی حوالې سره او د یو سیاسي جماعت باره کې وکړي چې کم ته هغوی انتشاري ټوله ووي. نو ما وی چې لوکوټي دا تفصیل درته ووایم چې د دې 9 مئی څه واقعه ده او د 9 مئی باره کې یو خو د فوج مواقف دی، د ادارې مواقف دی او یو د سیاسي جماعت مواقف دی. د فوج دا مواقف دی چې په 9 مئی باندې پر ریاست حمله شوې ده، د کور کمانډر هاوس لا هغوی ډیر اهمیت ورکوي او وی دا په فوج حمله ده. خو بل طرف ته د تحریک انصاف خلک دا وی او ډیر غیر جانبدار خلک هم دا وی چې دا تحریک انصاف ته یو جال خور کړو او هغه په دې جال کې راوست او دای نه پس چې کم یو سیاسي انتقام کاروایی شروع شوی ټولې دنیا کتلی. تاسو د دې خبرو سره اختلاف هم کولی شئ او اتفاق هم کولی شئ، خو دا 9 مئی ولې وشوه؟ تاسو ته پته ده چې زمونږ په آئین کې دا دي چې هر فوجي د آئین د آرټیکل 244 مطابق دا حلف علی چې زه به په سیاست کې کار نه لرم او زما د سیاست به زه نه کومه. خو بدقسمتي دا ده چې په دې 77 سال کې فوج ډایرکټ 40-45 سال حکومت کړي، د سلورو مارشل لاګانو په لګولې وه، د جنرال ایوب نه شروع کا جنرال یحیی خان او بیا جنرال ضیاء الحق او جنرال مشرف. دا سلور پیرې چې مارشل لاو لګېده نو تقریبا په 77 سال کې زیات حکومت د سیاسي خلکو نه سیوا فوجي ډیکټیټرانو او جرنیلانو کړی دی. دغه وجې نه د ملک په ډیرو کارونو کې د هغوی یو نمایه رول دی. زبانی خو زمونږ اداره وی چې زمونږ په سیاست کې کار نشته، خو تاسو ته پته ده چې زمینی حقایق ډیر زیات جدا دي. د عمران خان چې کله حکومت ختم شو او په دې ملک کې بدقسمتي دا ده چې یو وزیر اعظم هم چې خپل ټینیور نه دی پوره کړی، 2.5 کاله پس د هغې خلاف د هر حکومت خلاف یو عدم اعتماد تحریک راشي او ټولو ته پته چې د دې په شا څوک دي. د مختلف ګروپونه چا را یوځای کړه، اسټیبلیشمنټ را یوځای کړي او هغوی د هغې منتخب وزیر اعظم خلاف تحریک وچلي. د عمران خان خلاف چې کله ریجیم چینج اپریشن شروع شو نو ټولو ته پته وه چې دا ګډوډ جماعتونه چې د یو بل په ګریوان کې به لاس اچولي هغه چا را یوځای کړه او بیا په سند هاوس کې سو شو، د تحریک انصاف خلک یې څنګه مات کړه، د امریکې او د برطانیې د سفارتکارو ملاقاتونه ټول خلکو په میډیا کتل. اوس خو د سوشل میډیا دور دی او دا نوې ځوانان چې دي دا ډېر باخبر دي. زمونږ د ادارو مشران کیدی شي دوی خو ډیر پوه او هوښیار خلک دي، مونږ په فخر کوو، خو دوی په دې غلط فهمۍ کې دي چې په پی ټي وي یا په یو چینل د نیوز چینل چې کم کنټرول دی په هغې به خبره وکړي نو خلک به په یقین وکړي. اوس خلک د هغې دویم د تصویر دویم رخ هم ګوري. نو د تصویر دویم رخ په سوشل میډیا دی. سوشل میډیا کې به ډېرې خبرې غلطي خو ډېرې پکې صحیح او حقیقي وي. هغه ریجیم چینج کې چې کله په سند هاوس کې بولیانې لګېدې، ممبرانې واغسته او د عمران خان خلاف کله جنرال باجوه په قیادت کې اسټیبلیشمنټ دا ریجیم چینج وکړو نو ټولې دنیا کتل چې دا څوک کوي او دا ګریوانونه چې به د یو بل شلول هغه سیاستدانان چا را یوځای کړه. کو چېرې ریجیم چینج کې د عمران خان حکومت ختم شوی وي او فوج په خپل حکومت اغسته وي یا څو غیر جانبدار کسان راوستي وي نو د عوامو نفرت به دومره نه و. خو د عوامو نفرت په دې شو چې دغه شپږ کاله کې د اسټیبلیشمنټ صحافیانو ته او خلکو ته ریپورټس ورکول چې دا ټول سیاستدانان غله دي، نواز شریف غل دی، په لندن کې فلیټس دي، شهباز شریف غل دی، زرداری غل دی، فریال تالپور غل لده، دا ټول غله دي. نو هغه غلی بیا را مسلط کړل نو هغې کې د عوامو یو ریاکشن راغی او ریاکشن دا راغی چې هر کله به کله حکومت ختم شو او
اسټیبلیشمنټ به راغلی یا به ډیکټیټرشپ راغی نو خلکو به ورته ویلکم کو. په اول ځل عوام د هغې خلاف راووته او ویلکم یې نه کړو، د خپل غصې اظهار یې وکړو. دغه صورتحال د کنټرول نه بهر شو او بیا انتقامي کاروایانې شروع شوې او د هغې نقطه عروج چې و دا شی چې انتها ته ورسېدو هغه وخت چې کله د اسلام آباد های کورټ کې شیشې د کمرې ماتې شوې او رینجرزو یا خفیه ادارو والو هغه عمران خان د سټ د ګریوان نه ونیو او هغه گرفتار کو او بیا د هغې فوټیج غیب شو. دغه کوچري د رینجرز په ځای پولیس گرفتار کړی وي نو هم به د خلکو ریاکشن نه راغلی، خو عمران خان وایي چې دا یو سوچ سنجام منصوبه وه، ځکه پکې دا رینجر استعمال کړه چې د عوامو نفرت د ادارې نشي او هغه ادارې ته موقع ملاو شي او دا وکړي. دا د تحریک انصاف موقف دی، کیدای شي تاسو سره اختلاف وکړي. بیا د هغې نه چې ریاکشن راغی عوام ډېر په ګڼ تعداد کې راووته نو د هغې نه پس بیا اپریشن شروع شو او 10,000 کارکنان گرفتار شو. په هغې کې زنانه هم دي، ډاکټر یاسمین راشد غونته ښځه چې دا نیم لاهور د هغې په لاسو کې پیدا شوې، په خپله د کینسر مریضه ده، یو کال راسیو شو کیس یې نه چلیږي، ډیلی ټیکټکس کیږي چې د ادارې سره نن ادارې وي چې موږ سره ډي جی ایس پی آر وي چې موږ سره ثبوتونه دي، پکار ده چې دا ثبوتونه پیش او یاسمین راشد له 100 پیرې پانسي ورکي. چا چې 9 مئی کړې ده او ذمواري دی له د 100 پیرې پانسي ورکي. مونږ وایو اداره خو باندې حمله کول دا خو د ملک سره دشمنی ده، خو بدقسمتۍ څه دی. عمران خان د دا اواز کوي چې د دې د جوډیشل انکوایري وشي او جوډیشل انکوایري یو کالو شو، څوک تیار نه دی. بیا پکې خبره اعتزاز احسن دا ویلیو چې زه حیران دا یم چې د زمان پارک نه خلک روانیږي او دغه کور کمانډر هاوس او یا کینټ ایریا ته ځي، دا 6 کیلومتره ایریا ده. زمونږ پنجاب پولیس چرته و، سپیشل برانچ چرته و، آی بی چرته و، ایم آی چرته و، آی اس آی چرته و. دوی به ریپورټ ورکړو چې سکیورټي بندوبست شوی او زمونږ د ادارې چې موږ په ډېر فخر کوو د دوی د تنصیبات بچ کړی وي. نو د هغې تحقیقات چې څو پورې نه شوي او په یو کس باندې الزام لګول د هغوی سره بیا د جواب ورکولو حق دی. کوچري د دې صفا تحقیقات توشي چې تحریک انصاف تم اعتراض ني او ادارې تم اعتراض ني او کم ذمہوار خلکي کو په تحریک انصاف کې او یا درېمګړي د دې موقع نه فایده غستی نو هغوی له دې سلسل پیرې پانسي ورکي، ځکه چې دا ملک زمونږ دی، ادارې زمونږ دي چې مضبوطي نو مونږ به په فخر کوو. خو چې ته وایې چې زه په سیاست کې سنالم او سیاست ښکارا روان دی نو هغه به بیا جواب ورکوي او دغه زموږ بدقسمتي ده چې ادارې دې سره کمزوري کیږي. مونږ د عوامو منډیټ نه منو. په 71 په الیکشن کې شیخ مجیب الرحمن په باری اکثریت سره وګټله، جنرال یحیی ول اقتدار ورنکو، د بوټو صاحب سره ګډ جوړو کو، ملک 2 ټوټې شو. دا 8 فروری الیکشن بیا هغه چې عوام په ګڼ تعداد هر قسمه فسطایت د فرسوده نظام د تحریک انصاف خلاف وکړو، انتخابي نښه واغسته، د خلکو فارمونه نشو جمع کېدی، خو عوام په ګڼ تعداد کې راووته او چې بیا دغه شکست ولا ورکو د فرسوده نظام لا نو بیا په 9 فروری باندې فارم 47 باندې دغه خلکو له ګټه ورکړه او بیا د عوام د منډیټ توهین وکړو. نو چې د عوام د منډیټ توهین کیږي، عوام حقیقي جمهوریت نه محرومي، غله چې تاسو مونږ ته ویلي دي او هغه بیا په اقتدار کې راځي او ستاسو په سہولتکارۍ راځي نو خلک به سوال کوي، هغې ته بیا د جواب پکار ده چې ملاو شي. او د دې چې څو پورې صفا انکوایري نه شوي، یو های لیول جوډیشل انکوایري چې آیا تحریک انصاف کې څوک انوالو دي چې سلسل پیرې ولا پانسي ورکي، خو آیا په ادارو کې نااهلي د کمو چې د حفاظت نه دی کړی، دغه خلک هم په کټهرې کې راوسته دي، اله به د عوامو غصه ختمیږي او عوام چې یي نو دا ملک دی او چې عوام نه نو زمونږ ادارو خلاف په شا باندې چې په سخته کې عوام نه ولاړ، ادارې یوازې هیڅ نشي کولی. زه امید لرم چې هر پاکستاني محب وطن زما غونته په دې حالاتو ډېر خفه دی چې د عوام او د ادارې په منځ کې ډېر زیات ګیپ راغلی دی. دا ګیپ چې نه ختم شوی نو دشمن د دې نه فایده اخیستي
راضي شي د خدای د پاره د خپل انا او ضد نه راوځي کو د تحریک انصاف خلک دي او کو په ادارې کې خلک دي دا معاملات چې سو پورې حل شوي نه نو د نفرت دا دیوار چې دی دا به ډیر غټ شي او خدای دې نه کړي چې زموږ د ښکلي پاکستان ته څه نقصان ورسي. امید لرم تاسو به د حالاتو نه خبر شوي چې د 9 مئی واقعات کې د دوانو طرف مواقف څه دي د چا مواقف صحیح دي د چا غلط دي نو هغه فیصله تاسو وکړئ خو حالات چې څه دي هغه اوس پټېدی نشي. فوټیج چا پټ کړه فوټیج اوسه پورې ثبوتونه عدالتونو ته ولې نه ورکوي چې د خلکو ته سزا وشي کو دا مسله حل شي نو ډیر څه به حل شي. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.